کتونکو دا وخت مونږه ټټه مکلی قبرستان چې دی هغې ته راغلي یو ویزټ به کوو ګورو به زموږ دپاره هم ناشنا ځای دی ستاسو دپاره به هم ناشنا ځای تاسو ته به ښایو چې یاره دلته څه څه دي ولې مشهور دی خلک دلته ولې راځي مختلف ځایونه دي پکې تاریخي هغه تاریخي ځایونه به مونږ تاسو ته د سلام نیوز د پیج نه چې دی هغه تاسو ته ښایو زموږ سره اوسئ دا زموږ سره ملګري چې کوم دي د دې ځای اوسېدونکي دي رهایشي دي د دیو سره نن موږ راغلي یو او د دیو په توسط سره چې دی دا ځای به موږ تاسو ته ښایو دغه مقامات زموږ سره دا قاریان صاحبان چې دي ولاړ دي دیو نه به لږ لږ تپوس کوو چې یاره دلته کې کم کم ځایونه دي اول خپل تعارف وکړئ د هغې نه وروسته دا ووایئ چې یاره دلته کې به موږ کم کم ځای ته ځو کم څه داسې تاریخي دي چې هغه به موږ وینو ډېره مننه موږ د کراچۍ نه د سجاول ټټې طرف ته راغلي یو او دلته موږ داسې اورېدلي چې یو مشهور صحابي دی دا مکلي قبرستان دی یو مشهور صحابي تابعي دی د هغه قبر دی ربیع ابن سبي د هغه نوم دی صحیح نو لکه زموږ مقصد دا دی چې موږ د هغه قبر د هغه مزار وینو او بیا لږ مخکې به دی یو څو کیلومیټر مخکې دلته یو غټ شاهجهان بادشاه چې په خپل دور کې کوم جومات ساز کړی هغه جومات دی نو زموږ دا مقصد دی چې موږ هغه جومات د هغې زیارت وکړو صحیح او هغه مطلب دا یو تاریخي جومات دی نو په دې سلسله کې موږ د کراچۍ نه په ګروپ په شکل کې دلته راغلي صحیح قاري صاحب به راسره خپل تعارف وکړي زموږ نوم محمد رئیس دی او دلته مدرسه کې سبق وایو صحیح اوس په دې دغه دلته چې مونږ رالو نو خاص غرض او مقصد زموږ دا دی چې مونږ د تابعي ربیع ابن سبي قبر چې دی صحیح او دلته چې دی تاریخي مقامات خو نور ډېر سیوا دي خو مونږ ته پوره دغه داسې د هغې حقیقت معلوم نه دی چې په څه وجه دا داسې جوړ شوي دي او نور هر قبر چې دی په هغې باندې پوره دغه لیکل شوي دي به ګورو انشاءالله او هر کاڼی چې دلته دی هغه قیمتي کاڼی دی دا په ګوتو جوړ شوي لیکل دي په هغې کې او ټول کاریګري چې ده دا په کاڼي کې شوې ده نو انشاءالله زموږ مقصد خو صرف دا ومومي چې د تابعي دا قبر پکې وګورو ربیع ابن سبي نو هغه به په سم فاصله کې اخوا راځي زموږ نه هغې ته به ځو انشاءالله ټیک ده جي زموږ سره دلته ډېر قدرمند بل ملګری هم موجود دی نصیب الرحمن ته څنګه راغلی یاره ما د ژمي د چوټیانې وې موږ کراچۍ ته پکې چکر ولګو کراچۍ ته رالو نو د هغه ځای نه دلته د تاریخي ځای چې کوم دی په سیند کې ټټه کې شاهجهان مسجد او د مکلي قبرستان چې کوم دی دغې په سلسله کې دلته راغلي یو چې د صحابي قبر دی پکې او د شاهجهان مسجد دی دا دواړه وینو او دا د خلکو ته یې هم وښیو په خپله هم وینو صحیح ګرانو کتونکو د کراچۍ نه په 100 کیلومتره فاصله باندې د ټټې په ښار کې نږدې د مکلي دغه قبرستان د 10 کیلومترو پورې رقبه باندې خور شوی دی په دې قبرستان کې موجود لوی واړه قبرونو مکمل تعداد 10 لکه ته نږدې ښودلی شي دلته کې د 20 ته نږدې وړې وړې مقبرې هم موجود دي د مکلي قبرستان د غنوم د یوې ښځې چې د هغې نوم مای مکلي و د هغې په نوم باندې ایښودی شوی دی چې د هغې قبر دلته کې د جومات د یو محراب لاندې موجود دی خو د مورخینو مطابق تر اوسه د دغه قبر تصدیق نه دی شوی دا قبرونه د 500 کالو پخواني قبرونه دي او د اقوام متحده ادارې یونیسکو په 1981 کې د مقبرې ته ثقافتي ورثې نوم ورکړی دی ګرانو قدرمنو کتونکو دلته کې زموږ سره مولوي صاحب موجود دی د ټولو نه اول خو تاسو خپل پوره تعارف وکړئ چې زموږ لیدونکي چې کوم دي هغه تاسو وپېژنئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه د جمعیت طرفه انصارالاسلام یو کارکون یم صحیح جی موږ راغلي دلته کې د مکلي قبرستان ته مکلي قبرستان دا د پراپر پته د دې ټټه کې دی دا په ټټه کې او سیند کې ټټه کې دی دا صحیح دا د کراچۍ نه 110 کیلومتر فاصله باندې دی صحیح صحیح دلته موږ راغلي دا قبرونه دي صحیح د دې سیند حکومت د دې هیڅ خیال نه کوي صحیح دا اهلۍ د وجې دا ټول خراب شوی خیال نه کوي
دا اوس د چا قبر دی د دې د لږ د تاریخ په حوالې سره؟ دا دې لیکلي ګان دا د میرزا درغل بیگ دا یو دغه یو کمانډر او د مغل د دور. صحیح. دا دغه قبر دی، دا دغه ځای دی. دې د ګیر چابې دیوالونو ټول توشي دي. دا دغه لکه دې خیال نه کېږي د دې رنګ روغان چې کېده دا ګټې بولې خرابېده. دا هغه وخت په دغه دی دا زموږ د سین حکومت لکه د ناهیلۍ او موږ ولته دا یو ثبوت دا څومره یو تاریخي مقام دی او دا د هغې د لاسه چې دی هغه خراب کړو. ناهیلۍ د وجې خراب شو، تاریخي مقام دی. صحیح. دلته نور څه دي د دې مزاراتو نه علاوه څه داسې مشهور دي چې هغه د خلکو د پاره د ویزټ یا د سیر مطلب د چکر چې هغه راشي او دلته د تاریخي ځایونه ویني؟ څه دي دلته کې یو د صحابي قبر هم دی. ها صحیح ده. صحابي قبر هم دلته کې دی. صحیح ده. یو دا مقبره ده په دې کې بیا د صحابي قبر دی. دا غټ او دې کې غټ دغه دي بزرګان دي پراته دي او دا ډېر قبرونه دي په دې کې. صحیح. او بل ډېر ماشاءالله په غټه رقبه باندې دا ما ته په ایشیا کې په ایشیا پورې ایشیا کې 1 نمبر دا مقبره ډېره اوږده. صحیح. خواته ورسره شاهجهان مسجد هم دی. صحیح. هغه 2 کیلومتر فاصله باندې. صحیح. نو ماشاءالله هغه شاهجهان مسجد هغه داسې مسجد دی چې هغه هم لکه دغه خو د سیند د حکومت د ناهیلۍ توجه دې ته نه میلوي. توجه نشته، خیال نشته. ډېره مننه، شکریه. د مکلی قبرستان دیوالونه په یو ډیر ښه انداز باندې نقش و نگارونه مزین کړی شوي دي، خو ورځ ورځه دغه دیوالونه خرابیږي او د سیل کوونکو یا د دې ته د ویزټ کوونکو خلکو دا وینا ده چې دغه آثار قدیمه د یو اساسه چې کومه ده د محفوظ کولو دپاره په دې باندې کار پکار دی او حکومت له پکار دی چې دې طرف ته توجه ورکړي، هسې نه دا بیا د آثار قدیمه د فهرست نه وایستلی شي. دغه نقش و نگار ډیر په ناشنا انداز باندې کړی شوي دي. د مکلی ښار دغه خاموشه قبرستان د حکمرانانو د دورونو چشمدید ګواه دی او دلته کې د مشهور مقابرو چې په هغې کې ساما، ترخان، ارغون وغیره او د مغل حکمرانانو ادوار او د هغوی تهذیب او تمدن او تعمیراتي حسن بیانوي. دلته دلکش نقش و نگار د دغه مقبرو د افرادو د جاه و جلال او د شان و شوکت قصې اورولی کیږي. د ټټا مکلی مقبره یو تاریخي حیثیت لري او ثقافتي ورثه ده. حکومت سند نه پکار دی چې په دې اړه باندې مضبوط ګامونه والي او دغه مقبره محفوظ کړي او د دې دپاره کار وکړي. هدایت الله، سلام نیوز، ټټا.